دی دو دریو رکوګانو کې د حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت مریم علیهم السلام د دې بحث چې کوم دی را روان دی او د دې دا ټول واقعات دا ډیر عجیب او غریب غونډه کې دي، یعنی د عقل خلاف دي. زمونږ استاسو د عقل خلاف دي، د عقل خلاف نه دي او زمونږ استاسو د عقل او کومه طریقه چې په دنیا کې را روانه ده د هغې خلاف دي. لکه د انسان د پیدایش لپاره دا سبب چې کوم دی مور او پلار دي، چې دا دواړه وي نو اولاد پیدا کیږي. خدا د الله پاک جل شانه سنت دي او قدرت دا دی چې الله پاک حضرت عیسی علیه السلام بغیر د پلار پیدا کړي. دغه رنګي حضرت آدم علیه السلام بغیر د مور او د پلار پیدا کړي. دا الله پاک قدرت دا د سیس پابند نه دی. عام قانون دا دی چې یو سړی ورته لاس ورته کی او لاس چې کوم دی ورکی نو ور سوځي. خو ابراهیم علیه السلام پکې 40 ورځې تیرې کړې او ور په الله ګل گلزار کو ور اون سوځو. نو دا د الله پاک قدرت دی. دغه رنګي او بډو بول کی خو عام قانون او طریقه دا چې کوم سړی او بوتا ورودانګي نو دی بډوبېږي. خو د الله پاک قدرت تاسیس پابند نه دی. نو یو سمندر دی، یو دریاب دی، الله پاک به حضرت موسی علیه السلام او دغه لخر پورې باسو هغه ډوب نه کو او فرعون به کې ډوب کو. نو عام قانون خدا د چې ور سوځول کوي، خدا الله پاک چې کله خپل قدرت استعمالي نو ور موجود دی خو سوځول نه کوي. نو د کشان د حضرت عیسی علیه السلام یا د بیبي مریم چې دا کوم واقعات را روان دي نو دا الله پاک خپل قدرت ظاهر کړی دی او دا د پیغمبر معجزې دي. لکه د حضرت عیسی علیه السلام پیدایش بغیر د مور د پلار کېدل، پلار نو او الله پاک پیدا کو. دغه رنګ بیا د حضرت عیسی علیه السلام په وړوکوالي کې خبرې کول چې خلکو د په مور حضرت مریم بیبي باندې تهمت ولګو چې دا بدکار ده، لا اعوذ بالله. نو هغه ورته په خپله باندې وفرمیل چې انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ما ته الله پاک کتاب راکړي او ما به الله پاک پیغمبر جوړي، زما مور بدکاره نه ده. نو د ماشوم عام طور ماشومان په وړوکوالي کې خبرې نه کوي. دا یو سنت را روان دي د الله پاک چې ماشوم پیدا شي صرف جړه پیږي، نور هغه څه نه پیږي، نور خبرې نشي کولی. خو حضرت عیسی علیه السلام په وړوکوالي کې چې کوم دی خبرې کړي. دغه رنګ د حضرت عیسی علیه السلام مخې ته به تیر شوي دي آیاتونو کې چې دغه یو معجزه دا هم وه چې د خټې نه به مرغۍ جوړه کړله ورو به یې ګزارله. نو چې خلکو به ورته کتل تر کومې پورې به د خلکو د نظرونو نه و پناه شوي نو هغه مرغۍ و الوتله به. دغه رنګي دا د حضرت عیسی علیه السلام معجزه دی او دا هم وه چې کوم برګي والا مریض به و چا به برګي و هغه په دم واچو برګي به ټیک شو. مړي ته به قوم باذن الله د الله په حکم سره راپاسه مړي به راپاسېدو. د حضرت عیسی علیه السلام سره به خبرې وکړي، بیا به ورته سمله بیا به مړ شو. یو مړی ژوندی کو هغه ته وي قوم باذن الله د الله په حکم سره راپاسه. چې راپاسېدو نو کس ځوان او ویښتې سپینې شي. نو حضرت عیسی علیه السلام د تپوس کو ته خو ځوانې ویښتې دي سپین دي، وی دا نیم ویښته زما د زنکدن سختۍ سپین کړي او ورته وی دا نیم ولې سپین شو؟ دا نیم چې تا وی چې قوم باذن الله نو ما وی چې قیامت شو دوباره ژوندی کېږم نو دا نیم د قیامت تیارې نه چې کوم دي سپین شو. یم ځوان او دا نیم ویښته د زنکدن سختۍ سپین ګرځي او چې تا راته بیا ووایي چې قوم باذن الله نو دا نیم ویښته مې د قیامت تیارې نه چې کوم دي سپین شو. او بیا ورته دنیا ته راتلل غواړي هغه په یو شرط باندې وي دا چې کو زنکدن بکیري نو بیا درتلل غواړم. اوس هم د الله پاک نه سوال وکړه چې الله پاک جل شانه به ما باندې زنکدن سختي دوباره چېرته رانه ولي.